ته دلته پر راتګ باندې سلام پیش کوم. د دې سکول محترم اساتذه کرام جناب شفیع الله همدم صاحب زمونږ د 10 کلاس رخصتېدونکي ماشومان، د 9 کلاس میزبانان، د فرست ایئر د سیکنډ ایئر طلبه، د 9 10 د 8 7 6 د ټول طلبه ته دلته په کېناستو باندې په پروګرام کې په شرکت کولو باندې زه د زړه د کومې نه د هغو شکریا ادا کوم، هغو ته مبارکباد ورکوم کوم ماشومان چې پوزیشن یې اخیستی دي. او دا زمونږ آغاز دی انشاءالله. تاسو ګورئ انول امتحان کې بیا د ډېر لږه تیاری باندې امتحان په 17 تاریخ ختم شوی دی، نن 19 تاریخ دی. نو په ډېر لنډ تنګ وخت کې موږ د ژمي چټي را روانه وه، د هغې وجې نه استادانو ډېر زیات محنت وکړو، رزلټ یې تیار کړو، ستاسو مخکې موږ پیش کړو. په انول امتحان کې به هغې ته موږ د ټي وي چې کوم کس پوزیشن لري د هغه فلیکس د هغه تصویر به تاسو ګورئ، مخامخ به تصویر فلیکس د سکول په دغه باندې په انربورډ باندې د سکول په چار دیوارۍ باندې به روغ کال لپاره لګېدلی. نو دا پروګرام دی د دې لپاره چې تاسو خپل تعلیم طرف ته توجه ورکړئ. زما کلاس کې هم تاسو ته ما بار بار ویلي زمونږ اصل مقصد د سکول ته هغه بنیادي څیز تعلیم دی. دا نورو سره هم نصابي سرګرمۍ دي د تعلیم د تیزولو لپاره. کوم انعامات چې ماشومانو ته میلو شو دا په دې خپل سبق باندې ورته میلو شو، او دا سبق چې دی ستاسو لپاره د مستقبل لپاره ستاسو ټیلنټ چې دی هغه هم پالش کوي، چې تاسو کې کوم صلاحیتونه دي هغه اجاګر کوي. په دې سکول کې هر قسم خلق دی تیاری، دا یوازې مدرسې دي، مدرسې ښه عالم تیاری، ښه قاري تیاری. سکول چې دی د ښه استاد تیاری، ښه انجینیر تیاری، ښه ډاکټر تیاری، ښه موسیقار تیاری، ښه فنکار تیاری، بل ښه پولیس افسر، ښه د پوج کمانډران، ټول دا چې دا یو کمیونټي سنټر دی او د خلکو د نشونما د ترقۍ لپاره دا مختلف قسمه خلق تیاری چې را روان وخت کې د مستقبل د مسائل سره د چیلنج سره مقابله کول لپاره یو هیومن ریسورس چې دی انساني وسیله چې راغ تیاری. نو دا کدی کې به موږ دا نه وایو چې یو کس چې کوم خډول بجاولی شي نو دا یو ښه فنکار دی د مستقبل، چې کوم یو ښه غزل ویلی شي دا د دې د معاشري حصه ده، چې کوم یو ښه تلاوت کولی شي دغه هم زمونږ د معاشرې ښه حصه ده. خاص کر د محرومه طبقه چې جنکۍ دي زمونږ سره د هغو ته پکې تاسو وکاته چې په کلاسونو کې پوزیشن یې واغستې، په خپلو خیالاتو اظهار یې په سټیج باندې دومره مجموعې په مخ کې جنۍ له راتلو په سټیج باندې خپلو خیالاتو اظهار کول ډېر ګران کار دی. لبلې چې په کور کې جنۍ ته موږ وایو غلې شه خبرې مه کوه، په کلاس کې ورته وایو موږ ته خبرې مه کوه، شور مه کوه. موږ عمر له دباو ساتل دي، د هغې باوجود هغو د خپلو خیالاتو اظهار وکړو په ښه طریقه باندې. دا زموږ د قوم د مستقبل د روښانه مستقبل یو نشانه ده. دیم آبادي زموږ زنانه دي چې دا زموږ سره د قوم په ترقۍ کې برابر حصه واخلي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به یو ترقي یافته قوم حساب شو. نیم آبادي زمونږ چې موږ د روزګار نه لرې ساتو، موږ د ژوند د ټولو سرګرمو نه لرې ساتو، نو موږ نیمه ترقي زموږ د وروستو پاتې کېږي. بله زما مشر استاد هغه خبره تاسو ته مخامخ کړه چې دا یو زمونږ بې عزتي دغه ده چې موږ خپلو زنانه په مخه کو نارینه ډاکټر ته کېنو، تاسو ګورئ چې هغه له ټیسټ کوي او هغه له بلډ پریشر ګوري، هغه هر څه چې کوي. زموږ د شرم خبره مجبوري ده، نو موږ کوو چې زموږ زنانه ډاکټرانې، زموږ زنانه استادانې، زموږ د استادانې ډاکټرانې او دا نور زنانه افسران به کوم ځای نه راځي چې سبق موږ په خپلو خویندو لوڼو باندې نه وایو، نو بیا خو د امکان د کمې پیدا کېږي. د اسمان نه د وحی نازلېدو سلسله ختم شوې ده. نو د دې سکول دی چې دا به همغیر نشونما شي ده که نه آل راوند ډیولپمنټ به کوي د دې ماشومانو. نو تاسو ته زما دا پیغام دی، د ژمي چټیانې را روانې دي، د ژمي چټیانې دي، د ژمي چټیانو کې د 6 او 7 والا
6 او 7 والا چې دا لمبه کوم امتحان کې کوم پرچو چې راغلی په کوم کورس کې په دې کې باندې راځي د دې نه پاخه کورس چې پاګې په تاسو ته پرچه راځي خبره بیا ځان سره نوٹ کړئ تاسو ته ما راز وي چې شپږم او اووم والا ته را روانې پرچې راځي تاسو لمبه سیمستر وشو دویم سیمستر دی په دویم سیمستر کې به نیم کورس د دې نه پاخه ته تاسو پرچه راځي دا شته پرچې په دغه پیټرن باندې وي او په را روان په نوي کورس کې به راځي په دې شته کورس کې به نه او دا 8 والا او 5 والا پنځم والا او اتم والا دا هغه 80% چې 80% چې هغه د دې زوړ نه راځي او 20% باندې نوی راځي ولې چې هغه ته موږ مخکې راغلی ورکړو 6 7 چې هغه لا مخکې موږ پرایمری ټریننګ ورکړل پرچی په دغه زړه طرز باندې دا نه هم لسم والا کورس ختم شوی دا غو امتحان د بورډ د اعلان مطابق په 5 تاریخ دی 5 مارچ باندې د دې وجره موږ دیو ته الوداع وی نن دا پروګرام کې خو چې کپرز کې په 5 مارچ باندې امتحان شي نو 2-3 ورځې د مارچ یکم نا سکول کولاوي بیا دې تر نمبر ایشو کول او دغه داغه خپل پورټل فارمیلیټیز پورا کول کې لګي نو زمونږ د طرف د دې وجره با قاعده د دیو د 21 تاریخ پورې ازيري دا داغه اټینډنس سره په ایڈوانس کې موږ اوله اټینډنس ایوارډ ورکړو پاتې شو د نهم د لسم د ریزلټ هغه سیکنډ انوال ایگزام شي د غیر ریزلټ اوس یو هفته کې اناونس کیږي چې کله دا دیو خو پوزیشن واغستې دا غینه به موږ دا شفیع الله همدم سه بولپلیکس جوړ کی لسکول پر گیټ باندې موږ ولګو بار په چار دیوارې باندې چې کوم کسانو په خو پوزیشن واغستې دا غو تصویرونه وي دا غو نمبر وي منګه هایلایټ کو تاسو کامیابیانی د دې لپاره چې په نور وړو کې د مقابله رجحان پیدا شي را روان وخت کې د خپل تعلیم سره محبت پیدا کی خپل استادان چې دا وو قدر کوي د خپل مشرانو قدر کوي خپل والدینو قدر کوي د بهترین معاشره و دینه جوړي چې منګه تعلیم اولین ترجیح چې زمونږه تعلیم دی چې څنګه چې استاد صاحب خبرو کړم منګه مخکې په سین ماستر پسې به وړاندې د سین ماستر بنو د سواد کو نو ای با یو هفته بلته درې هفته به کورو نو هغه مسله زما والد صاحب دی الله پاک په جنتونو نصیب کړي هغه ماته ته ما ته یې انګلیش وایم ما انګلیش سره شوق دی جاذب کالج کې هغه ماته انګلیش بنوي ما ولې تعلیم نه کړل خو سوچ اوچت سوچ لرم ما ولی انګلیش نه یم نه انګلیش زکه مو دلته زموږ سره د ساينس استادان دي چې په سکول د بار نه راځي ډیوټي نه کوي ته ساينس وایې کدی ته یو په خپل سکول کې بنوکری کوي د خپل وړو ته سبق وایي نو بیا دا غره وینا د مطابق ما ساينس وی بیا ساينس ماستر شو او دلته کې څوار لسکار ما ساينس ماستر په تور باندې ټیچینګ وو دا غینا الله تعالی پاک رحم کو خطا کړ شاګردان پیدا شو وز د ساينس ماسترانو کمې نشتی د ډاکټرانو نشتی د ټیکنیشنو نشتی د استادانو نشتی او مخکې زمونږ د علاقه چې ډېر زیاته پسمانده ور پاکي ډاکټر نو وی کس پکې موږ هغه کس ته وی چې استن به لګولې نور به دسي باقاعده ډاکټران نو تاسو ته لسم والا د خاص کر یوازې دا نه وایي چې موږ تاسو موږ روزخط کړی تاسو روزخطو ځکه نه تاسو موږ سره فرست ایئر کې بیا سبق وایي ولې فرست ایئر زموږ سره شته په هر حال د دې سیکشن نه موږ تاسو روزخط کړی ان شاء الله تعالی الله دې تاسو کامیاب کړي او د نوي کال نه تاسو په سکندري کې بیا آغاز کوئ کوم وړه چې ډیر ښه نمبر والی چې د سي نمبر والی چې هغه ډیګري کالج کې یا اسلامي کالج کې داخله کولې شي نو هغه ته موږ هم دانه وایو دلته پاتې شي هغه معیار زموږ معیار برابر نه لري خپل وړول چې کوم کار خو هغه تاسو لپاره خو چې کوم ځای تاسو په ښه کالج کې داخله کیږي یو ټیک ده کنه کیږي نو موږ خو تاسو ته پړیو تاسو ته په دې لنډو تنګو وسایلو کې بهترین سبق تاسو ته پیش کوو خپل وس مناسب استادان زموږ سره کمې زموږ سره په یو لس اس اس کې زموږ سره صرف 3 دي اته زموږ سره خالي او د خالي والی وجه سره چې د بار خلک دلته راځي نه او د دې ځای په نقل باندې ډیپند کوي په امتحانونو په نقل باندې ډیپند کوي رسره کمیشن امتحان ته مخامخ شي به کې څه نه تشبوسي ا نمبر یې هغه سي برای نه پات نو د دې وجه نه تاسو په نقل ډیپند مکوئ خپل کورس طرف ته توجه کوئ ځان پوه کوئ
دا لسم باندې ځان پوهوي په یو لسم دولسم پخوا چې کله تاسو سبق وي نو یو قسم تاسو سره مقابله شي کولای الله تعالی دې علاقې له یو زرخیز ذهنونه ورکړي ډېر زبردست ټیلنټ دی به وړو خو صرف پالش کول غواړي او دغه طرف ته مخامخ کول غواړي نو دا کار یوازې په ما باندې نه کېږي چې زه خبره کوم خلک وایي دی خو لیونی دغه شی زه ورته په مخه چې سبق وایي که نه د نور کارونه نشته څه خلک ولا په ذهن کې دام پیدا کوي سبق کې څه دي شپاړسمې پاس کړلی وي ګاډۍ چلوي نو سبق خو یوازې مطلب دا نه دی چې سړي ته به دغه نوکري میلوي کم سے کم شپاړسم پاس چې کوم ګاډۍ چلوي هغه انپړ سړی خو هغه شان ګاډۍ نشي چلولی دا دغه کې په ګاډو مصري چې کوم دی لکه کوم تعلیم یافته کس چې کوم مصري دی کوم چل دغه ته معلومي نه شان خو بې تعلیمه ته نه معلوم د پرزو نومونه دا خو ته نه یاد نو تعلیم چې دی د خپل ژوند د ښایسته جوړولو لپاره د خپل مستقبل تابناک جوړولو لپاره خپل تعلیم ته اولینه ترجیح ورکړي د ټولو نه مخکې تعلیم بیا سره هم نصابي سرګرمیانې که چاله غزل ښه ورځي اوازې ښه جو هغه هم دغه الله تعالی له دا کمال ورکړلی که چا کې نور څه هنر شته د ټیکنیکل ذهن دی نو هغه هم الله تعالی د خو تعلیم نه بغیر دا نه کېږي تعلیم سره بنیاد دی نو زه ستاسو نور ډېر زیات ټایم موږ واغست نور تاسو ستړي کوم نه ستاسو په دماغ باندې نور بوج نه پرې باسو او ستاسو ته لسم والا ته الوداع وایم چې الله تعالی کوم ځای چې الله تعالی تاسو کامیاب ساتي او د ژوند په هر یو ډګر باندې دی الله تعالی تاسو د نورو نه بریالي کامران کامیاب راوړي الله تعالی تاسو د عزت ژوند راکړي الله تعالی تاسو د خپل مور او پلار په توقعاتو باندې پوره کړي تاسو د خپل مور او پلار هیروګان یې هغه لګیا دي تکلیفونه برداشت کوي زما هیرو را روان دی به روزګار شي زه به تکلیفونو نه بچ شم ځان له بوټان نه علي تاسو له بوټان علي ځان له بلوز نه علي وایي ځان له په زړو کپړو کې ګرځي تاسو له نوي کپړې دي خپل شپه ورځې تاسو لپاره دلته درې علاقې زیات خلک چې په بار ملکونو کې مزدوري کوي شپږ کاله اووه کاله مزدوري کوي خپلو ماشومانو لپاره چې زما د ماشومان به تکړه شي دوی به تعلیم وکړي سبا به زما سهاره اوچتوي نو که موږ تعلیم حاصل نه کړو نو هغو مور پلار سره دوکه ده د هغو سره دوکه ده په ضعیف حال باندې به موږ هغو له دوکه ورکړو ډېره زیاته بده خبره تاسو د جیمي چټیانې چې دي دا خپل تعلیم ته وقف کوي چې روان امتحان کې تاسو ښه نمبرې ولئ په ښه کالجونو کې تاسو داخله ویلو شي او ستاسو بنیاد مضبوط شي وما علینا الا البلاغ